درس نمبر 51 او د صفات لازمه متضاده درېمه جوړه چې استعلا او استفال. نو پنځم نمبر صفت استعلا دی. استعلا د دې معنی ده د ژبې ویخ بره تالو طرف ته اوچتېدل، ارتفاع اقصى اللسان الى الحنک، د ژبې د ویخ بره تالو طرف ته اوچتېدل. نو دا صفت دا استعلا دا به په اوو حروفو کې همیشه وي، هغې ته حروف مستعلیه وي. دا صفت د استعلا دی. پکې هغه څه حروفو پهچان دا دی چې خص ضاعت قز دا د هغې مجموعه ده، مطلب صاد او ضاد طا ظا او خا او غین او قاف، خا غین نقطې والا. د دې حروفو ادا کولو په وخت کې به د ژبې ویخ بره تالو ته اوچت شي، نو د دې حروفو په ادا کېدو کې به یو وزن پیدا شي، دا به تفخیم سره شي، غټوالي سره به شي، او دې کې به یا آواز یو قسم د ټینګ غونته شي، تفخیم به راشي، پکې یو درجه غټوالی به پکې راشي. یعنی په 29 حروفو کې به دا اووه حروف همیشه ډک وایو، د ژبې ویخ به بره تالو طرف ته اوچتېږي. د دې حروفو کې غلطي خلک دا کوي چې شونډې ګل کړي، منس صادقین پکار دی، قال پکار دی، نو خلق پکې من الصادقین دا غلطه. از الطارق پکار دی، د ژبې ویخ به اوچت شي نو دا حرف به ډکېږي، خلق به پکې شونډې چې ګول کي، دا پکې غلطي شوله. د ده ضد نوم دی. شپږم نمبر صفت استفال. استفال د اسفله نه دی که نه، د دې مطلب دی د ژبې ویخ بره نه ختل، نه اوچتېدل، بلکې لاندې پاتې کېدل. نو دا استفال صفت په باقی 29 کې اوو کې هغه راغی، باقی 22 حروفو کې استفال صفت هغې ته مستفله وي. مطلب یې څه دی؟ دغه 22 حروف چې کله ته ادا کوې د ژبې ویخ په بره تالو طرف ته نه اوچتېږي، آواز به په روانۍ سره جاري وي، آواز کې به درونوالی نه راځي، سپک به وځي. نو دا 22 حروف به یو درجه باریک وي، ترقیق سره به وي، د باریکوالي ترقیق صفت وي. لکه د دې اوو نه علاوه هر یو حرف چې شو، اذ کې د ازال او حمزه، مسلمین کې ټول حروف، تعلمون کې ټول حروف دا باریک شو. نو دا دواړه د یو بل ضد دي، او د دواړو مقابله په څه ده؟ یو درجه غټول او یو درجه باریکول باندې مقابله ده.